ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر کسان داسې دي چې بخیرن خچن وي او خلک به د خپل درن او دروازې نه دیکه کوي لري کوي به کچره دغه کس په الله باندې قسم اخري نو الله جل جلاله به خپل قسم کې بری کی د حدیث مبارک کې صرف د اشعث ذکر ده چې اشعث هغه کس ته ویل کېږي چې دغه وخت ببر وي کپڑے زړی وي پیوند زدی ګډوډ حالت وي او دا حالت دغه د غربت د وجه سر وخت ببر ذکرې چې تیل وسره نشته چې پکې ولګي منګز وسره نشته چې منګز پکې وي نای ته د کېناستو وس طاقت نشته چې نای و د وخت برابر کی دا مطلب نه دی چې د وس طاقت شته خو ښه پاتې کی لکه چې صفائی دا د مؤمن صفت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د صفائی تلقین او ترغیب په احادیثو کې کړی دی د دې مطلب هم دغه دی چې د فقر او د غربت د وجې نه د حالت دی چې د سر وخت ببر دي برابرو ولې نشي نای ته نشي کېناستی ولې وسې نشته منګز وسره نشته دی چې ګومزي کې او تیل وسره نشته دی چې تیل پکې ولګي لکه چې تیل هم په بیه کې په پیسو کې دومره وس طاقت هم نشته کپړو حالت دا دی ششلیدلې دی پیوند زده دی او بعضې روایتو کې دی اخبر هغه ته وایي چې په هغه باندې خاورم پرته وي دوړې پې باندې پرتې وي یعنې د کپړو د صفا کولو طاقت هم نشته کپړو د صفا کولو طاقت یې ولې نشته دی یا اوبه او صابون نشته دی یا په بدن یو جوړه ده که هغه د صفا کوي نو بربنډېږي او یا مطلب دا دی چې سفر کې د ژوند تېرېږي د خپل در او کور او ورم نشته اهل و عیال هم نشته د فقر یې دا حالت دی مدفوع بالابواب او د خلک د دروازو نه دیګه کوي د چا په در چې ودرېږي مثلا حالت یې دې کیفیت ته رسېدلی دی د حال داسې دی چې د خوراک دپاره د سره څه نشته او د بدن د پټولو لپاره پوره جامې نشته او د خېټې د مړولو لپاره خوراک څښاک انتظام نشته او دته سوال کول جایز دي د ضرورت دی او چې دی چېرته په دروازه باندې د چا ودرېږي نو د حالت ته چې وګوري نو خلک یې دیګه کوي ځکه چې آشنا نه دی څوک یې پېژني نه څوک یې واقف نشته دی بل خلق خو د هغه چا حاجت پوره کوي اکثر معاشره داسې چې د په کار راځي چې زما څوک په کار نه راځي نو زه یم چې په ده زه څه کوم نو د هغه څوک پروا نه ساتي نو دا حالت دی لو اقسم علی الله لابره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې دی په الله باندې قسم وخوري نو الله به په خپل قسم کې بری کړي دا ړومبی تعلق د خلکو سره دی د خلکو تعلق د سره دا دی ځکه چې د ظاهر صورت د خپل ځان سره د کینولو په خپل مجلس کې د کینولو د سره د تعلق جوړولو د دوستۍ جوړولو دا نه دی نو خلک ځان نه دیکه کوي او دا دویم حالت دا مبني دی د الله جل جلاله سره په تعلق باندې د خپل رب سره تعلق د داسې دی چې د الله جل جلاله چې څومره اوامر دي مامورات دي په هغې باندې عمل کوي چې څومره نواهي دي منهیات دي د هغې نه دی ځان بچ کوي او الله جل شانه داسې راضي کړی دی چې په کومو کارونو قولونو او حرکت باندې الله راضي کېږي او خوښېږي نو هغه دی کوي او په کومو کارونو او حرکت او فعل باندې او اشارو باندې چې الله جل جلاله ناراضه کېږي دی د هغې نه ځان بچ کوي د خپل مرضی او خواهشات د الله جل جلاله پر رضا کې هغه کې بالکل متداخل کړي دي نه ایستي دي د هغه څه غواړي چې کوم الله غواړي او د هغه څه نه غواړي چې کوم الله جل جلاله نه غواړي نو نتیجه یې څه ده چې داسې کس کله په الله جل جلاله باندې قسم اخري لابره نو الله پاک په قسم کې بری کی چاته پاتې نه راولي
ځکه چې کله کله سړی قسم وخوري په یو کار باندې هغه کار وینه راتلونکي کار باندې چې زه به داسې کوم حالانکه کله د هغه د وسم نه وي. مثلا یو واقع دغه وخت کې زما ذهن کې راځي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي د یو جنگ په موقع باندې د دشمن د طرف نه د سره استازی د څخه رالو د مذاکراتو خبرو اترو لپاره چې غزان پوهیږي چې دا صحابه او دا مسلمانان د څه لپاره راغلي. نو چې کله مذاکرات کول خالد ابن ولید رضی الله عنه سره خبرې اترې کولې نو د هغه په لاس کې یو شیشې وه. نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د تپوس کوي چې دا څه شی دی؟ هغه ورته وایي چې دا زهر دی. وی په دې څه کې؟ وی دا مې ځان سره ذکر وړي دي که چېرې ته په ما باندې زور اچې مذاکراتو کې او ما اونیسې او سختي په ما کې او د خپل خوښې مطابق زمانه خبرې وباسي نو دې سره خو زما د قوم راز افشا کېږي او هغوی ته نقصان رسي. نو زه به د هغې نه مخکې دا زهر وڅکم او دا زهر داسې دي چې دا څنګه ژبې ته لاړل ورسېدل نو فوراً دې سره انسان مري ژوندی نه پاتې کېږي. دا دومره تیز دي. نو زه به مړ شم خو زما د قوم او زما د لښکر او زما د حکومت راز به افشا نشي. ته به ما نه خبرې ونه باسې. وی ښه وی دا داسې زهر دی بیا وی دا ما ته راکړه چې زه یې وڅکم. د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه زهر وڅکل او په هغه باندې هیڅ اثر ونه شو، نه ورسره مړ شو نه ورسره بیمار شو. دغه لو اقسم علی الله لابره. دغه وخت کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه والله اعلم چې الله جل جلاله نه کومه دعا غوښتې ده او د دې مخاطب سره دته خول او الله جل شانه هغه ته په خولو کې دې پاتې رانه وست. لو اقسم علی الله لابره. بعضې کسان داسي چې په الله باندې قسم وخوري نو الله جل جلاله یې بری کړي. زه به دا کار داسې کوم او هغه د الله خوښ بندی په ظاهر باندې هغه کار کول دته ګران وي او الله جل شانه هغه کار وکړي. الله جل شانه بیا دومره غیرتي بادشاه دی چې کله د خپل خواهشات د الله په مرضیاتو کې هغه نه ایستي او هغه په هغې کې حل کړي نو الله پاک هم بیا د ده په خواهشاتو باندې ځي او کله د ده خواهش داسې کار نه چې هغه د شرع خلاف وي او الله جل شانه هغه پوره کوي. نو د دې مقصد دا دی. د حدیث مبارک مطلب څه شو؟ دوه مقصد دی. یو دا چې انسان ته مسلمان ته خپل ځان داسې جوړول پکار دي، نه داسې چې څنګه معاشره روانه ده. خیر دی که د مختلفو فیشنونو په ځای باندې د سر حالت ببر وي او د مختلفو فیشنونو په ځای باندې د کپړو حالت بل شان وي، ګډ وډ وي، پیوند زده وي، نو وي دې پسې دی نه ځي معاشرې پسې چې زما کپړې پیوند زده نو دا خلک به څه وایي، زما د سر ویښته چې ببر وي نو دا خلک به څه وایي. ها چې د سره وي بیا دې صفایي کوي. د سره کپړې شته دی د هغې شکر دا دی چې دې کپړې واچوي. د سره تیل شته دی د هغې شکر دا دی چې دی په سر باندې تیل ولګوي. لیکن د سره نشته او د خلکو سره سیالي کوي او ځان برابروي او د هغې دپاره قرض راخلي. د سره په واده کې د حاضرۍ دپاره هغسې جوړه نشته، دا نارینه دی یا زنانه ده، وس طاقت یې نشته لکه څنګه چې د نورو دی، او دا زنانه یا دا نارینه ځان ته داسې سوټ جوړوي او داسې حالت جوړوي قرض راخلي خو چې زه هغه واده کې د تلو برابر شم. نو الله جل شانه انسان په دې نه مکلف کړی. نو دی داسې نی خو دی د دویم صورت ځان جوړ کړي او هغه ده چې دی د خپل خواهشات او د خپل خوښې کارونه د الله جل شانه په خوا کې خپله خوښه بالکل فنا کړي. بیا چې الله جل شانه څنګه خوښوي چې هغسې دی کوي، بیا الله پاک هم داسې کوي چې دی په څه خبره باندې قسم وخوري، چا سره یې واده وکړه او یو قول یې وکړو نو الله جل شانه یې په هغې خبره کې الله پاک یې چاته پاتې نه راولي. د دې حدیث مبارک مطلب دا دی. نو انسان ته داسې جوړېدل پکار دي چې دی خپل خواهشات، خپل مرضیات او خپل نفسانی تقاضې د الله جل شانه په تقاضو کې هغه ختمې کړي او په هغې کې حل کړي. بیا الله جل شانه مختلفو ځایونو کې د ده داسې مدد کوي چې خلک به ده ته حیران وي. الحمدلله رب العالمین.